الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبول، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زه عبدالتواب د جامع مسجد عائشة منګور اسوات هغې خطیب او امام یم. په جامع مسجد کې مونږ اکثر مسائل بیانو د مانځه نه وروستو، د مازدیګر مانځه نه وروستو یا د ماسپښین مانځه نه وروستو اکثر مونږ مسائل بیانو. هغه مسائل ډیر اهم او د انسانانو ضرورت او د انسانانو تمام تر څومره مسایل یې هغې کې حل کېږي او ډیر چاته مسایل هغه ویلی نشي، اظهار د هغې نشي کولی. هغه هم بیا اکثر کسان تپوسونه کوي، موږ د هغې مسلو جوابات ورکوو. د ملګرو په اصرار باندې، د دوستانو په اصرار باندې دوی وی چې یاره تاسو خو دلته خو دا مسایل بیانوئ، خو چونکې په سوشل میډیا باندې نن سبا سوشل میډیا دور دی او زیات تر خلک مسایل په سوشل میډیا په دې یوټیوب باندې وغیره چینلو باندې ګوري او اکثرت په دغه کې ډیر مصروفیت کی. د دې وجې نه موږ ته دوی ملګرو اصرار و چې یاره تاسو هم دا مسایل چې دی هغه په میډیا باندې بیانوئ، نو دې سره هم د خلکو فایده کېږي. او موږ هم دا یو عزم کړی دی چې موږ هم دا اراده کړې ده چې موږ هم داسې مسایل چې کوم زموږ ستاسو ضروریات دي، ځکه چې موږ اکثر علما کرامو خوا تللی نه شو او یا که لاړ شو هغوی ته پوره مسله بیانولی نه شو او یا د علماو نه هغه لرېوالی هغوی خوا تللی نه شو، د هغوی یا لرېوالی هم په مسافت په اعتبار سره هم وي، نو د دې وجې نه موږ ته هغه مسایل هغه موږ زده نه کړو. نو موږ اکثر په دې سوشل میډیا باندې هر سړی مصروف وي، نو دغه مسایل که هغه زده کړو موږ تاسو دا به زموږ ستاسو دپاره د خیر او د اطمینان ذریعه به انشاءالله تعالی. مونږ به انشاءالله په دې مکمل دا خو د روژه ده او په روژه کې څومره مسایل هغه خو وخت لاړو، خو به هر حال مونږ بیا هم د روژې په باره کې چې څه مسایل دي یعنې دغه شانې سرسایه ده او دغه شانې د هغې سره سره د اختر سنت طریقې دي، د اختر مونځ طریقه ده، دا مونږ تاسو ته هم بیانو. مونږ به مکمل تاسو ته څومره عقاید دي د هغې مسایل به بیانو، د هغې سره سره د کوم دین اسلام څلور شعبې دي هغه به تاسو ته مونږ بیانو. که عقاید دي د هغې هم مونږ تاسو ته مسایل بیانو، د هغې سره سره څومره عبادات دي د هغې مسایل به بیانو. په عباداتو کې بیا روژه ده، لمونځ دی، زکات دی وغیره، د هغې مسایل به مونږ تاسو ته بیانو. د هغې سره سره د معاملاتو څومره معاملات دي د هغې مسایل به مونږ بیانو او د اخلاقیاتو د هغې مسایل به هم مونږ تاسو ته بیانو. انشاءالله امید لرم تاسو به هم زمونږ دغه یو میشن چې دی هغه مخکې په وړاندې باندې ویسئ او دغه چینل هغه هم سبسکرایب کړئ چې زمونږ نوي نوي ویډیو تاسو ته به راځي او مسایل به راځي. تاسو به هم مونږ به فون نمبر هم تاسو درکو، په فون نمبر باندې هم تاسو خپله مسله ویلی شئ او د هغې سره سره په خپل کمنټس وغیره هغې کې هم تاسو خپله مسله لیکلی شئ. مونږ به د هغې جواب په کومه نوې ویډیو چې کېږي په هغې کې به هم مونږ درکوو. انشاءالله نوې ویډیو چې کومه مونږ اپلوډ کوو په هغې کې به تاسو ته د صدقې فطر سرسایه او د هغې سره سره د اختر طریقې وغیره دا به انشاءالله مونږ د نن نه سټارټ اخلو. جزاکم الله خیر.